او دا ستاسو په خدمت کې درخواست کوم. هغه درخواست دار کنه چې په دې ملک کې وګورئ تعلیم دې په دوه حصو کې تقسیم دی. تعلیم نه تقسیم بلکې دا تعلیمي ادارې چې کومې دي دا تقسیم دي. یو عصري علوم دي هغه لپاره حکومت مدرسې د سکولونه جوړ کړي دي، هغه لپاره کالجونه جوړ کړي دي، هغه لپاره یونیورسيټي جوړ کړي دي. حکومت د استادان هم درکې، حکومت د پروفیسوران هم درکې، حکومت د کالج لیکچرران هم درکې، او دا رنګ په سکول کې درلا پرنسپلان هم درکې، او د هر یو مضمون لپاره هغه اس اس سی وته وي هغه د تم فراهم کوي د عصري علومو لپاره. او دې پر چې کوم دین خبره قاعده دغه تنخواګانې دغه کلاسپور دغه نوکران د هغه د ادارو تاسو دوی آبادی دا حکومت په خپل اختیار باندې کوي. او دې پر د شرعي علوم چې پکې حاصلېږي هغه مدرسه ده، هغه اداره ده، هغه جامعه ده، هغه دارالعلوم دی. دا یاد ساتئ په پاکستان کې په کلاو غوږونه وورئ چې په پاکستان کې د شرعي علومو لپاره د قرآن او د حدیث لپاره په بجټ کې د 50 روپو گنجائش نشته. تاسو به دا بجټ چې شپږ میاشتې او کال پس وځي او جون کې بجټ وځي هغه کې به تاسو ګورئ د پولیس لپاره ځان له، د پوج لپاره ځان له، د ډاکټرانو د صحت لپاره ځان له، د هیلث او د اوبو لپاره ځان له بجټ وځي، سړک د بګي وځي، کوسي لار کوسي د بګي وځي. او چې ټول بجټ وګورئ کنه د ثابت بجټ د پاکستان کې د قرآن او د حدیث لپاره 50 روپۍ هم نشته. او که چاته معلومي جوړ ماته دی وخی ماته نه ښکاري یاره په پاکستان په بجټ کې 50 روپۍ یا 1500 یا 15000 یا یو 15 لک روپۍ دا د حکومت د مدرسو ته کی، دا د حکومت د جماعتونو ته کی، دا د حکومت د جماعت د مدرسې بل ته کی نه هغه شي نشته. او ډیر د خفګان خبره ده کنه په سن 47 کې پاکستان جوړېده مون خو په هغه وخت کې نو پیدا ملا نو چې سن 47 کې پاکستان جوړېده او په هغه وخت کې یو ناره لګېده پاکستان کا مطلب کیا ټول په یو आवाज باندې په ځای خلکو مسلمانانو بوي وی لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. پاکستان دی جوړ شوی د لا اله الا الله او محمد رسول الله په نوم باندې دی. ولی افسوس او صد افسوس د پاکستان په بجټ کې نه د لا اله الا الله د پارس شیشتا او نه د محمد رسول الله د پارس شیشتا. الحمدلله د دین خدمت او مهنت پکې کیږي او موږ د علما په دې باندې خو خوشاله یو. موږ له حکومت څخه شي نه راکې نه ویل پکار او په خانه نقل وی د خیر می توبه شه سپیره نه کورې کا سپیره به سم کوا وجنه مما مدرسه مروانه وا علما باندې پابندي ملګوا مال به تسرا کې ستا بس پندي او صبر خیرات او صبر زکاتی نشته اجازه. علما چې کله فارغ شي او تعالی راشي کنه د علماو سوچ داري ایبایزه په خپل محله کې ځان له شاګردان را پیدا کم، د په خپل محله کې ځان له ګمنیر قرآن حافظان او علما را پیدا کما. دا غیر لپاره سوچي چې سوچي کنه دا ول سبقونه د قاری فخر احمد پشان په مدرسې په جمعات کې شروع کی او کوشش کوي د شپې الله د جاړي الله مدرسه یا الله مدرسه یا الله مدرسه راکا دغه طالب په جمعات کې بیزای توکانی توکی زمنګ مشران په ګوريږي ک طالب په جمعات کې بالفرض او تقدیر س حرکتو کې یا د ریل سره یا د پرواز سره یا د درې سره جوړ زمنګ مشران په ګوريږي خدای مدرسه شپې الله د جاړي جوړ مدرسه چې مدرسه ولا الله ورکی کنه چاله پړ کې واجه کنه یا دو کنه زمکه ورکی بیا پاغه باندې یو وخت پورې مسلې یا وقف انتقال کوم او کو نه کوم ولکه دا استاد بچو د ماشومان د درس لپاره زیری الله درزا لپاره وقف کا د الله درزا لپاره چې کله ستاره الله پړ کې واچي د مدرسې زمکه وقف کې د الله درزا لپاره بیا د علماو د قاریانو د سوچي پروردگار آبادی پکار دی، کمره پکار ده، حال پکار دی، دو پکار دی، بلاک پکار دی، شګه پکار ده. هغه لپاره مهنت ته علماء سره خپل شینی د قدرت شان دی. زموږ د معاشره کې جوړه مسله ده کم خلق علماء الله جوړی کنه ټول د غریبانان خلق ټول غریبانان دا علماء او حافظان جوړیږي او دا په دې باندې مون خوشاله یو. حضور علیه السلام صحابه ته فرمایل بدل اسلام غریبا کله چې اسلام شروع کېدل د غریب
خلکو پورته کړو وسيعود كما بدا او حضور علیہ السلام فرمایل وی په اخر کې به دا قران او دا حدیث او دا مدرسه او دا جمعات دا بل دي غریب خلکو ته پاتې کی د فتوبه للغرباء حضور علیہ السلام فرمایل غریبانو خلکو خوشاله شه فتوبه للغرباء د غرباء لپاره خوشالي ده د غرباء په لاس باندې د دین خدمت او مهنت کیږي حسن ز بصره بلال اصحاب صہیب روم ایز خاک مکه ابو جهل ایچ بول عجبیس حضور السلام په زمانه کې طالبان رالل بلال حبشونه راغی غلام غټ غټ شونډې وي تکي تور مخ لوړه باډي وا حسن سید بصری راغی حسن بصری یادېږي بلال د حبشونه راغی صہیب رومي یادېږي غریبانان رال نه صادر او نه جامه او نه خونه بد حضور علیہ السلام زمانه وا جوړرال ډیر شولتا او د قدرت شان ته ګوره ابو جهل ته ګوره ابو لهب ته ګوره ابو طالب ته ګوره عتبه او شیبه ته ګوره چې هغه د قریش سردارانو او چې په قسمت کې هدایت نو کنه الله جل شانه تباہ او برباد وګرځول ماستاو خدمت کوي طالبان او علما هم دغه غریبانان خلق دي خپل سمي خوشته دي نه مدرسه جوړه کما بادي بکی حکما بیا د مخیر حضرات بسی چاته وای سیمټ لوالا چاته وای بلاک لوالا چاته وای شګر لراړه جوړاغه باندې د قدرت شان چې کوم خلکو لا الله جل شانه ست طاقت او قوت ورکړي کنه مخیر حضرات هغه په دغه شان حالاتو کې اعلان وکي بای زبدور شګر اړم زبدور سیمټ راوړم موږ په دغه کې یو پروګرام مو ته لالو ته لاړو په جمعات کې پروګرام هغه خلکو ته ما یاره دغه شان چاته مدرسه په کار ده سکول در سره شته مدرسه نشته موږ سره مولوی صاحب د ډګر د کوګا تلو هغه مولوی صاحب د کوګا د لالو ازمه کټوله د کوګا مولوی صاحب پاسې مدرسې لازمه غزور مدرسې لازمه جوړاوي ځان لیکش کوي مګه ورکړه او چې ما خلکو ته خبر وکړه کنه په خدای یقین وکړه چې کال راته یو کال کې دوه کمرې مدرسه او خمزیدار او خپلستر او صفا سوترا بل کال دستربندې له مونږ له خدمت په مدرسه کې پروسه کال زره غیم د مدرسه په دقیق حساب دی لکه چې څنګه اوس دا ست تعمیري کار پکې ما په نظر چې ترانه کې دا گیټونه میټونه پکې لګول کې دي شي ماستازو خدمت کې عرض کاو يرو مدرسو ته مخه کوي منګ له حکومت سره کوي په خدای یقین وکړه قسم د تخرم کو حکومت مدرسې له 50 روپے ورکي او په خدای یقین وکړه کدا حکومت د جمعات لم 50 روپے ورکي او دام په خدای یقین وکړه کیا مولانا یو طالب له شي ورکي تیر حکومت سو وخت اعلان وکړي 6000 روپے امام لپاره تنخواه واغه 6000 روپے امام له رشوت ورکاو د رشوت په جامه کې وای دا 6000 روپے وزواله او امام په دې باندې په ما خرشي بیا چې زو ته سوام نه غبوي ما ته سی سیب دفتر نه ټلیفون وشو مو سیب کم ځای په لوډن کې در روانه ما نه وخت خپل ډاکومېنټ سوار وړه یاري چې خیر دې سي چللې حکومت اعلان کړی دی امامانو له 6000 روپے ورکي ما دې سی بخفکیګه ما له خدای جوړه کړی دا ته زمانه په 6000 روپے نشي اغستې کنه دا نشم اغستې دا ستاسو نه علماء په غیبه باندې جوړ انکار وکړو انکار وکړه دی وجنه په پاکستان کې د علما آزاد دي کنه د بار دنیا ته وګوره ټیم مختصر د نماز وخت د بار دنیا ته وګوره امام له جمعې فرض لیکل خطبه راځي هغه لیکل خطبه دغه نه امام اونج کولی شي نه نیچ کولی شي نه اونج د نه نیچ د بس پورته نه کته لکه د املا په شکل برته ودرېږي املا په شکل برته ووري پاکستان کې علما خود مختار دي دغه وجه دار چې په پاکستان کې د علما یو منظم قوت او طاقت ول الله ورکړي سو کوله مخنی شواله چې علماء کوم بر حق خبره ده نمنګ وای بر سره تخت نه صحیح بر سره دار کهنګ در تخت د پاسه نه وامه چې حق خبر راشي د تختې د پاسه مو وامه کپل پسوله کېږي منم خیر دی دا په پاکستان کې د علماء آزادي